الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت دینا یو واقعہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړي مخکې تفصیلا تیر شوی اجمالی خبره دلته ذکر کوي الله وی ولقد ارسلنا یقینا را لګلو موږ اله ثمود سمودیانو ته اخاهم رود دوی قومي اعتبار سره صالحا سیدنا صالح علیہ السلام والسلام صالح علیہ السلام ورتوی ان اعبد الله بندگیو کې د الله رب العزت فاذا هم بس اچانک بی فریقان دوړل شي یختصمون چې د یو بل سره جګړه کوي. صالح علیہ السلام ورتوی وې تاسو د الله بندگیو کې د الله وحدانیت ومنئ وحده لا شريك ذات ومنه لا ضد له ولا ند له ولا جد له ولا جدال له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. خبر دا ورته وي چې تاسو د الله بندګیو کې فاذا هم فریقان بس اچانک دي وړلې وګرځېدي یختصمون د یو بل سره جګړه نو څه خلک مسلمانان شو او څه خلک کافران د یو بل سره جګړه کولې. قال او فرمایل صالح علیہ السلام یا قومی اے قوما لما تستعجلون ولی جلدی کوي تاسو اے لما تستعجلون اے تاسو ولی طلب کوي بالسیئه بس باندې د بابده باندې فعذاب باندې دا سکارو چې صالح علیہ السلام ته وی خدای له وای چې عذاب په من باندې راوړي یا عذاب په من باندې راوړي. نو صالح علیہ السلام ورته لما تستعجلون بالسیئه وی تاسو ولې غواړئ بدې لره ولې غواړئ عذاب لره قبل الحسنه قبل الرحمه مخکې د رحمت ته منساده رحمت نه غواړئ او د الله نه چې عذاب غواړئ داسې کوئ کمه کوي ورته ویې لولا تستغفرون الله تاسو ولې بخښنه نه طلب کوئ د الله تعالی نه لعلکم ترحمون دپاره دی چې به تاسو باندې رحم وشي. معلومه دا شوه کاکا که ته هر څومره ګناهګار یې په هر څومره مشکلاتو کې ګیرې هر څومره تاواني نو ته وایې چې الله را باندې رحم وکړي نو استغفار له زور ورکړه د ګناهونو د بخشش طلب کوه الله رب العزت ته سوال کوه چې خدای ګناهونه مې معاف کړي د کور مشکلات وي ذاتي مشکلات وي د زنانو مشکلات وي د نارینو مشکلات وي د کاروبار مشکلات وي استغفار ډېر زیات وي. الله رب العزت چې ستا د ګناه د نحوست ختم کړي هر څه وکړي الله یې توفیق درکړي. یا استغفار که تا ته اوږد یاد اوږد وایه که وړوکي درته یاد وي وړوکي وایه استغفر الله استغفر الله کالینه تلکوموي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه جاري او استغفر الله لما تستعجلون ولی جلدی کوي تاسو بالسیئه په بدې باندې قبل الحسنه مخکې د نیکینا ولی عذاب غواړئ مخکې د رحمت نه
لولا تستغفرون الله تاسو ولې بهانه نه طلب کوئ د الله نه لعلکم ترحمون لپاره دې چې به تاسو بخښنه تاسو باندې رحم وشي الله یې راباندې وکړي. قالوا دوی ورته وویل طیرنا داسې طیرنا یا انت طیرنا بیا دا پتا کې ملغمه شو وغیره نو طیرنا طیرنا دوی ورته وویل طیرنا من بدپالي نیسلې ده بکا پتا سره و بمن او په هغه چا سره معاکان چې تا سره دي. صالح علیه السلام ته وی په تام بدپالي نیسلې ده استغفار واسه نو هم په تا بدپالي نیسلې ده استاد چې کوم ملګری دی په دې بدپالي نیسلې ده. قال صالح علیه السلام ورته وی طائرکم بدپالي ستاسو عند الله ونزد الله تعالی بل انتم بلکې تاسو قوم داسې قوم تفتنون چې عذابولې لشي یا قوم داسې قوم تفتنون چې په فتنه کې مبتلا کړی شوي. نو زنانه بدپالي دي خیال کې اکثر سړی کوي زنانو سره چړېږي بچی دا راته مور ویلي دا راته مشر ولې مخې ته مې پیشو وړې نو زر مې صدقه ورکوي دې پیشو نه یېږي او د خدای د ولې صدقه نه ورکوي. مونږ چې دی هلکه څه چل وشو کاغه آواز وکړو څه چل وکړي دا اوس دا چل کېږي او دا ووایو ترکارۍ کې ویښته راووته څه به کېږي دا به کېږي نو ځان هر چا خپل هلک قرآن کې ویښته راووته څه چل اوبو کې وجړه کوه راوځه کوه چې ټولې بیمارۍ پرې تېر شي داسې په اسانه ښې کېږي قایمشاه د وجه جنت ته تللی شي دا یو ویښته باندې نه ښې کېږي وکانا فی المدینه او ونو بدپالي چې ده په اسلام کې منع ده دا بنده چې ته په یو بنده باندې لکه پلانکي مې نن کور ته راغی ورځ مې ښه نه ده نن مې پلانکي ولید نو هسې مې دا ورځ ښه نه ده بدپالي به په چا باندې نه نیسي او نیکپالي دا شته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله نیسلی دا کولی شي. قالوا وكان في المدينة او بحاريك 9 بكما حاريك بكما علاقه کې صالح علیه السلام پیغمبر راغلی نو مخکې تیر شوي دي چې دوی ورته وایي د دې ګټې نه بچلې د دې غر نه به موږ له اوښه را پیدا کړي او اوښه به په هغه سات باندې لنګه شي بچي به راوړي هغه خدای پاک په معجزې پیدا کړله. دوی ورته صالح علیه السلام ورته چې اوښې ته به ویل نه وایي یو ورځ به د دې د اوبو نمبر وي یو ورځ به ستاسو نمبر وي د دې په رس کې به داسې اوبو مونځ کې وغیره ګیاګانې به نه خوري څاروي به ګیاګانې نه خوري د اوبو څښلو مطلب دا دی چې څاروي به په دغه رس باندې دغه رټ وي هر څه دې له خواله نه بوځي اوبه به دا وخسي. نو دې څه وکړل وکانه فی المدینة او په دې حالیه کې 9 رهط 9 سرداران یفسدون چې فساد به کوو فی الارض پزمکه کې شرکن شرک سره پزمکه کې فساد کوو شرکن ولا یصلحون او اصلاح نه کوله توحیدا توحید ولې توحید کېدای نه منله او شرک کولو فسادونه پزمکه کې خورو اوس دې څه چلو کړل نیکان خلک هم په علاقو کې راغونډېږي هغوی مشورې کوي د نیکۍ دپاره بدان هم راغونډېږي د غلا دپاره مشورې کوي هلکه پلانکي کور کې څوک نشته نارینه پکې نشته ټولې زنانه دي پلانکي کور والا چېرته کډه وړې ده او پلانکي کور کې کلي کې خو ملګري شته که نه هغه راسره ټچ دی هغه به راته بیا نور کورونه ښایي نو دې به په غلا او پلانکي ځای له ورځو پلانکي عزت به دار کوو پلانکي نو داسې مختلفې مشورې کوي څوک د نیکۍ څوک د بدۍ په نیکۍ باندې چې دې رحمتونه راولېږي او چې کومې د بدۍ مشورې کومې د غیبتونو لانجې وي په هغې باندې د الله لعنت راولېږي الله دې وساتي. وکانه فی المدینة نو په دې حالیه کې 9 رهط 9 سرداران یفسدون فی الارض چې فساد به کوو په ځمکه کې ولا یصلحون او اصلاح به نه کوله. قالوا دوی ویل تقاسموا چې قسمونه خوړلې مقاسمه ده یو بل ته قسمونه خوړل بالله تفاعل بعد یو بل ته قسمونه خوړل بالله په الله رب العزت باندې سیوي
لنبیتنه لنقتلنه لیلا چې د شپې به قتل وکړو صالح علیه السلام. قسمونه یو بل ته ورې خوړل نهه کسان راغونډ شو ورته یې هلکه بېګانه به صالح علیه السلام شهید کوو هغه به قتل کوو بل واهله کور والا دده هغه به هم شهیدان کوو. ثم لنقولن بیا به ووایو لولیه هغه ولی د دم تدبیر ته د دې چې کوم د وینې ولی دی وارث دی هغه ته به ووایو ما شهدنا موږ حاضر نه وو مهلک اهله په هلاکت د دوی کې دي چې کله هلاکېدل د دې نه مخکې دوی مشهوره کړه چې موږ فلانکي ځای ته ځو نو موږ حاضر نه وو مهلک په وخت د هلاکت اهله د اهل دسته و انه یقینا موږ لصادقون د رښتونو نه یو نو موږ صالح علیه السلام پرې نه دي شهید کړي بیا ورته دا خبره وکړو دې دا مشوره دلته وکړه. الله رب العزت فرمایي ومکروا او دی تدبیر وکړو مکرن تدبیر سره تدبیر وکړو په تدبیر کولو سره ومکرنا او موږ هم تدبیر وکړو مکرن په تدبیر کولو سره یا ومکروا دی مکر وکړو پریب وکړو مکرن په پریب سره په مکر کولو سره ومکرنا او موږ تدبیر وکړو مکرن په تدبیر کولو سره وهم لا یشعرون او دی پوهې نه یو مشوره وکړي چې بیګاله باندې الله رب العزت دوی ما مول تدبیر وکړو او دی پوهې نو دي ته پتا نه و الله رب العزت فرمایي فانظر وګوره کیف کان عاقبت مکرهم چې څنګه د انجام د مکر د دې د بدوالي څنګه انجام دي ان دمرناهم چې یقینا ریزه ریزه میکړو دي لرا دی می ریزه ریزه کړل وقومهم او قوم د دې اجمعین ټول ریزه ریزه. ورته د زمانه پیغمبر ورته وی کوخي د خواله مور دې ایدار ظالم چې دی هغه والا په کو کته بیا ورته پیغمبر ها هم بعد کا وخت باندې د پیغمبر په باره کې نخ کسان مشوره کوي چې پیغمبر شهید کړي ولی حالان کې هغه دعوت ورکوي د نیکه خبره کوي خو بای باندې کار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بنده یو ګناه وکړي نو د ده په زړه باندې تور داغ ولګي بیا چې بل وکړي بیا پې ولګي بیا چې بل ګناه وکړي بیا پې تور داغ ولګي حتی دا زړه یې تور شي بیا ورته ته وایه مونځ کوه هغه وایي ته اوزګارې بیا ورته وایي ته قرآن ته کښېنه هغه وایي ته اوزګارې بیا ورته وایي ته ګیره پرېږده هغه وایي ته اوزګارې بیا ورته ته وایه زکات ورکوه هغه وایي ستاسو خو مال ته چل دی هغه ته ووایه چې حج کوه هغه وایي دا خو د سعودي والا پراپرټي ده هلکه بیا ورته ووایه چې خلکو ته ښه خبره کوه وایي تا خو مړه دا د ځان لرې کار کوه نو ده باندې بیا سمه خبره بیخي اثر کوي دلته بیا کتار سوي کدتا د سر نانبری جوړ کے ہم نے تو جی جلا کر سر راہ رکھ دیا اب جس ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا اب جس کی جی میں آئے وہی پائے روشنی بیا ورته دلګیا چې بيدان یا غړي کا پدې بده دې وړه نشړې نه جوړېږي ځان د څلو مستری توخا خبره دا وری اځړې تور شوی هغه باندې سم خبره کار نه کوي سوې رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې ګناه در نه وشي فورا ورپسې توبه وباسه الله تعالی سوچتوا ګناه به میټو کی او چې ته په ګناه باندې بېمانه کېږي نه خفه کېږي نه الله تعالی سنوچته نو دې پسې به ته په بله ګناه باندې راشي هغې پسې به په بله راشي نو ډاډه به شي زړه به دې په ګناهونو ډاډه شي چې زړه دې په ګناهونو ډاډه شي نو داسې خلک دي هغه بیا د اسلام نه هم لرې لړ شي الله دې وساتي خبره داسې ده چې د هر قسمه ګناه نه به ځان لرې ساتي چې ګناه در نه وشي که هر څومره ګناهګار یې فورا به توبه الله ته وباسي دا به نه وي چې زه ګناهګار یم او زه خو چې دې لمونځ رانه نه بس فورا الله ته توبه وباسه هغه چې دی زمان رب دی اسلام رب دی د عالم هم رب دی د غیر عالم د طالب د غیر طالب د پیرو د مجاهدو د هر چا رب دی
الله ته سوال کو الله توفیق راکړي الله وای فانظروا ګورا کیف کان عاقبت مکرهم چې څرنګه شو انجام د تدبیر د دوی د مکر د دوی ان دمرناهم یقینا هلاک کړ دوی لرا ریزم کړ دوی لرا وقومهم وقوم د دوی لرا اجمعین ټول فتلک بیوتهم نو بس دغه دي کندرونه د دوی کورونه وکندرونه شو چې انسان پکې نه وي خالی کورونه مبصرین ته تعبیر کوي بس کاندار شي انسان پکې نوسی فتلک بیوتهم بس دغه دي کندرونه د دوی خاویتون چړانګې شوي دي خاویتون ساقطتون چړانګې شوي ودانې دي بما په سبب د هغې ظلمو چې دي ظلم کړی دي ظلم کړو ان فی ذلک یقینا پدې کې د آیت عبرت دی لقوم د هغه قوم لپاره یعلمون چې دی پوهیږي لکه ایک آقا کرته پوهیږي په دې باندې نو په دې کې استاد لپاره نصیحت دی عبرت دی موعظت دی آقا قرآن درانیږدې شه دین درانیږدې شه الله یې توفیق راکړي الله وی وانجینا الذین او نجات مرغها کسانو لرا آمنو چې ایمان یې راوړو وکانو یتقون او دي ځان بچ کو د پیغمبر د نافرمانی نه دي ځان بچ کو د کفر او شرک الله دې بچي خان سبب ان شاء الله سی بار ختم کو او د جمی پر دې شو ولقد ارسلنا ويقينا راليغديو منغا الى ثمود ثموديان تاخاهم رود ديو صالح عليه الصلاه والسلام ان يعبدوا الله والورد چې بندگی کوي د الله فاذا هم بسبي فباس اچانک بي فريقان بدل في يختصمون چې جګړه کوي د یو بل سره قال نوح صالح علیہ الصلوۃ والسلام یا قوم اے قوم لم تستعجلون ولجلدی کوي ول طلب کوي بالسیئات دبده قبل الحسنات مخکد راحت او خوشالین مخکد رحمتنا لولا تستغفرون الله آیا تاسو استغفار نه کوي الله رب العزت دا آیا تاسو بخنه نه طلب کوي دا الله نه لعلكم ترحمون دا پارا دی چې رحم وکړي په تاسو باندې قالو دی ورته وویل اتطیرنا یقینا من بدبالی نسلی ده بک پتا باندې صالح علیہ الصلوۃ والسلام وبمن وبهغه چا باندې معاکت سره دستاد یعنی مسلمانان قال نوح ورته صالح علیہ الصلوۃ والسلام طائرکم بدبالی تاسو عند الله فنزل الله تعالی یعنی نتیجه به الله درکړي بل انتم بلکې تاسو قوم داسې قوم تفتنون چې په فتنه کې اچولې شوي وکانه فی المدینه وبلغ اهالیه کې 9 رهط 9 افراد 9 سرداران یفسدون فی الارض چې فساد به کو بزمګه کې ولا یصلحون و اصلاح یې نه کولا قالوا دیوه تقاسموا بالله قسمونه خوړل یو بل د بالله په الله رب العزت باندې لنبیتنه چې لنقتلنه لیلا خامخا بقت صالح علیہ السلام لره د شپې واهله اهل دلرا ثم لنقولن بیا به وایو لولیه هغه ولي دلته بیا به ورته وارث ته ووایو ما شهیدنا چې موږ حاضر نو مهلک اهلی په هلاکت د اهل کې من مؤامر د سره حاضر نو من موجود نو مهلک اهلی په هلاکت د اهل کې وینا لصادقون او یقینا من رښتونی یو ومکروا دی مکرو کو مکرن په مکر کولو سره ومکرنا من تدبیر کو مکرن په تدبیر کولو سره وهم لا يشعرون ودفو ینو فانظر وګورا کیف کان عاقبت مکرهم چې څنګه دی انجام د مکر د دوی ان دمرنام چې یقینا ریزم کړو لرا وقوم د دوی لرا اجمعین ټول لرا فتلک بیوتهم نبدا کندرون د دوی خاویتن رنگی شوی ودانه بما په سبب د هغه ظلمون چې دي ظلم کړو ان فی ذلک یقینا بدی آیت عبرت دی لقوم دبر دها قوم یعلمون چې پوهیږي
وانجینا الذین ونجات مرغا کسانو لرا آمنو چی ایمان راولی وکانو یتقون و دیزان بچ کو دا کفر و شرکنا اللہ رب العزت دا کفر و شرکنا سبب انشاءاللہ خیلی دعا